خیبر پښتونخوا کې د قدرتي افتونو په وخت د انتظام ادارې پی ډی ایم ویلي چې په صوبه کې د اتوار دروازې یعنی د 15 جون نه تر 10 جون پورې د بارانونو او تیز سیلۍ امکان دی. پښتونخوا کې دا وخت سخته ګرمي ده، وام خلک د ګرمۍ او بجلی د لوډ شیډینګ شکایتونه کوي. ځینې خلک وایي چې د 10 نه تر 12 ساعتونو پورې بجلی نه وي. پی ډی ایم د 15 جون نه تر 10 جون پورې د صوبې په چترال، کوز او بردیر، ملکن، بونیر، سوات، شانګله، خزاره، ډیویژن، مردان، صوابه، پیښور، نوخار، چارسده، باجوړ، مومن او جنوبي ضلعو کې په وقفې سره د بارانونو او تیز سیلۍ امکان څرګند کړی دی. ادارې ویلي چې 28 نه تر 10 جون پورې په کاره، ټانګ، د رسمیل خان، جنوبي او شمالي وزیرستان کې د بارانونو او سیلۍ امکان دی. ویل شوي چې د بارانونو سره به ګرمي راکمه شي. خو په 28 او 20 جون پیښور کې د سیلاب جوړېدو او په بارانو غریزه سیمو کې د غرونو ښویېدو اندېښنه څرګنده کړې شوې ده. پی ډی ایم د بارانونو او سیلۍ په مخال ادارو ته د چمتو پاتې کېدو ویلي چې د کم نه کم تاوان اوښتو دپاره اقدامات وکړي. پی ډی ایم پرون په خلکو غږ کړی چې په ګرم موسم کې د احتیاط کوي او د غیر ضروري سفر څخه د ډډه وکړي. پرون د پاکستان د موسمیاتي بدلون مرکزی وزیر شیر الرحمن خبرداري ورکړې او ویلي وو چې پښتونخوا او ګلګت بلتستان کې د توده کچه د 4 نه تر 6 درجو پورې زیاتې پاتې کېدو له امله د سیلاب او د اورو ویلې کېدو خطر سیوا شوې ده. هغې ضلعي انتظامیو، مقامي ادارو او ټولنو ته د چمتو پاتې کېدو او احتیاطي تدابیرو ویلي دي. په ځانګړي ډول راتلونکي هفته کې د لوی اختر په موقع چې خلک په رخصتیانو کې شمالي سیمو په لا سیل لځي. تیر کال خو په دې موده کې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان صوبو کې د بارانونو او سیلۍ امکان څرګند کړی شوی او بیا د اګست په میاشت کې سخت سیلابونه راغلي. انساني او مالي تاوانونه یې اړولي وو. علب خان شیرپو، دلبر نیوز، 400.